د ډاکټر عافیه صدیقي خور د رهایۍ دپاره امریکې خپل شرط کېښودو. نن ډېر زیات اهم خبرونه دي د ډاکټر عافیه صدیقي خور دپاره. بیا پوزیا صدیقي کومه چې د عافیه صدیقي خور ده په دې وخت کې په امریکا کې موجود ده، نو هغې یو د حیا صادر یو سکاپ اغستی دی او د پاکستاني عوامو نه غوښتنه کړې ده که چېرې تاسو غواړئ چېرې دا د حیا صادر دا سکاپ موږ عافیه صدیقي خور په سر باندې واچو، نو تاسو به زموږ سره په دې تحریک کې ودرېږئ. نو څوک په دغه تحریک کې ودرېږي. کم تحریک آغاز هغوی کړی دی سینیټر مشتاق احمد او پوزیا صدیقي. پرون چې ډیوه ریډیو له کومه انټرویو سینیټر مشتاق احمد صاحب ورکړې ده، نو هغه در سره هم په دې ویډیو کې ږدمه چې کومه انټرویو او کومې خبرې په هغه انټرویو کې شوي دي. ډاکټر سینیټر مشتاق احمد او پوزیا صدیقي چې کوم تحریک شروع کړی دی، نو د هغې نوم څه دی؟ مسنګ پرسنز بازیابي تحریک. سینیټر مشتاق احمد صاحب پرون په ډیوه ریډیو ته چې کومه انټرویو ورکړې ده، نو په هغې کې دا خبره کړې ده چې 10 لاک کم نوجوانان دي، نو هغه به موږ په دې تحریک کې شاملو او موږ به انشاءالله العزیز چې د عافیه صدیقی خور د رهایۍ دپاره आखिरी हद पूरी जू डिसेट के तास तख्कारी वाशिंगटन डीसी जाने के लिए ब्यूस्टन एयरपोर्ट की तरफ रवानगी से कबल डॉक्टर पूजिया सदीकी ने डॉक्टर आफिया सदीकी का स्कार्फ चादर हवाले कहा कि पाकिस्तान के अवाम को ये पैगाम दे कि आपकी बहन का ये स्कार्फ चादर है, लिहाजा जो लोग डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करना चाहते हैं और अपनी बहन को रिहा करके उनके सर पर ये स्कार्फ चादर रखना चाहते हैं, वो आफिया सदीकी रिहाई मिसिंग पर्सन बाजियाबी तहरीक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए. नुज़मा हो के अवल की नमूली कई खुकददी हवाले से चाहता मालूमात हुई चेर दा रजिस्ट्रेशन संग की पदी के संग नुम लिखले कीगी न मेहरबानी हो गई मां सर व्हाट्सअप बांधे लगा राबता हो गई इंशाल्लाह आगे बांधे बबिया वीडियो को और मंग कोशिश को सनेटर मुश्ताक अहमद साहब और पूजिया सदीकी च कमीशन दे न मंग पहागे के रजिस्ट्रेशन उको संग सनेटर मुश्ताक अहमद साहब दा खबर कवला च जबद तुर्किया च कम सफारत खाना दा न हगे त बजमा द आफिया सदीकी खور د رهایۍ د پاره با هغه ته سوال مینت کوم نو د سیاست دی کینې او بغض او خپل مطلب مونږ دې حد ته ورسولو ملګرو. څنګه تاسو ته معلومات دي چې ترکیه ته شهباز شریف صاحب تلو نو هغه له کم از کم پکارو چې د سینیټر مشتاق احمد صاحب دا خبره که چېر کیمرې ته مخامخ نشوه کولی نو بغیر د کیمرې نه به یې کړې وه. سینیټر مشتاق احمد صاحب بس تاسو هغه سفارتخانې ته ځي کومه چې په امریکا کې ده نو تاسو مهربانی وکړئ چې د هغه سره ودرېږئ چې د پوزیا صدیقی رهایی وشي. زیر کے تاسو تخکاری اپنے مشن پہ آج واشنگٹن ڈی سی میں ترکیہ سفارت خانے کا دور ترکیہ کے سفیر حسن مروت سے 1.5 گھنٹہ ملاقات نو اس تلے دے سینیٹر مشتاق احمد صاحب هغه تلے دے ترکیہ چې کومه سفارت خانه ده الته تللی دی او هغه خپلې کومې منډې تړلې دي کومې خپلې هلې ځلې دي نو هغه شروع کړي دي. اوس راځو ملګرو ډیوه ریډیو ته چې سینیټر مشتاق احمد صاحب کومه انټرویو ورکړه نو په هغه کې کوم صحافي وو نو د سینیټر مشتاق احمد صاحب نه ډیر زیات سخت سوالات هم وکړل. هغه سخت سوالاتو کې ملګرو سو سوال خو پکې دا ډیر زیات سخت و چې صحافي د سینیټر مشتاق احمد صاحب نه دا تپوس وکړو. سینیټر مشتاق احمد صاحب ته ویل چې تا د ګلالۍ دپاره او د ملاله یوسفزۍ دپاره آیا په دې تحریک باندې هم تا کار کړی دی د هغوی دپاره د هم आवाज اوچت کړی دی. نو سینیټر مشتاق احمد صاحب ورته وویل چې زه د علي وزیر صاحب کور ته هم تللی یم ما کوشش کړی چې څومره هم قیدیان دي نو چې زه د هغوی دپاره आवाज اوچت کم خو دغه خبرې له صحافي زور ورکړی و چې تا د ملاله یوسفزۍ دپاره او د ګلالۍ دپاره ملاله یوسفزۍ خو زما په خیال چې په امریکا کې ده نوبل ایوارډ ورته هم میلاو شوی دی او ښه په سهولت کې ژوند تیری خو د ګلالۍ مواقع ده نو په دې باندې لا ما ریسرچ نه دی کړی که چاته معلومات وي نو هغه زموږ سره په کمنټس کې شریک کړئ انشاءالله العزیز چې کوشش به کوو چې په ګلالۍ باندې هم یوه ویډیو وکړو. نو که دلته د ملالۍ ژوند وګورئ نوبل ایوارډ ورته هم میلاو شو او ډېر د آرام او د سکون ژوند تیری خو دلته عافیه صدیقی خور ژوند وګورئ نو ډېر په تکلیفونو او ډېر په سختو باندې تیریږي. نو سینیټر مشتاق احمد صاحب ورته دا ویل چې ما د یو تحریک آغاز کړی په پارلیمنټ کې هم ما دغه خبره کړې ده چې انشاءالله العزیز چې څومره هم بېګناه قیدیان دي نو که هغه په پاکستان کې دي که په بهر ملک کې دي زه به د هغوی دپاره تحریک چلوم. بل طرف د ملګرو صحافي دې دا سوال هم وکړو د امریکې جیل ته خو ته لاړې
آیا هلته کې د امریکې چې کوم سیستم دی د جیلونو نو د هغې نه ته مطمئن یې؟ نو هغه ورته ویل چې بالکل ما حالات وکتل زه ترې مطمئن شوم. نو صحافي ورله په دغه ځای کې راتاو شو، ورته ویل چې تا یو ویډیو جاري کړې ده چې عافیه صدیقي خور باندې ډېر تکلیفات تېرېږي او ډېرې سختې پې تېرېږي. نو سینیټر مشتاق احمد صاحب ورته دا خبره وکړه چې بالکل ما ویلی دي، خو هغه ټایم سره چې عافیه صدیقي کم حالات نو ما هغه عوامو ته بیان کړي دي. منم چې سهولیات برابر دي، هر څه ورته میلاویږي، خو د هغې سره چې کوم ظلم روان دی نو د دې ظلم موږ سخت خلاف یو. موږ چې مخامخ څه کتلي دي، موږ چې مخامخ څه لیدلي دي نو هغه ما عوامو ته مخې ته ایښودي دي. د ماشومانو حوالې سره پکې دا خبره وکړه چې د عافیه صدیقي خور 3 ماشومان دي، 2 خو د ډاکټرانو سره ورسره دي، خو یو چې کوم دی هغه یو ماشوم نشته، د هغې مخې ته کوم غاښونه دي نو هغه هم نشته دی، د هغې د غوږ خواته یو ډېر جوور زخم دی چې د هغې د لاسه هغه اورېدی هم نشي. یو بل ډېر زیات اهم کوېسچن وکړو که چېرې امریکا په جواب کې ستاسو نو شکیل آفریدي وغواړي نو آیا د پاکستان کوم حکومت دی نو هغه به شکیل آفریدي امریکې له ورکي او که نه په بدل کې به ورله عافیه صدیقي ورکي. نو دلته کې سینیټر مشتاق احمد صاحب ورته وویل چې د شکیل آفریدي حوالې سره خو زه داسې خبره نشم کولی چیرې یا هغه جرمداره دی یا نه دی جرمداره، یا دوی موږ د شرطونه ږدي د هغې شرطونو نه علاوه دا خبره سینیټر مشتاق احمد صاحب مخې ته راوړه چیرې ډېر زیات کسان چې کوم دي نو هغه رها شوي دي. بل امریکا هم په دې خبره باندې خفه ده چیرې موږ داسې ډېر کسان بېګناه راوچت کړي دي نو ډېر کسان رها شو نو عافیه صدیقي خور دی هم رها شي. د شکیل آفریدي څه کردار دی خو امریکې والا دا وایي چې اسامه بن لادن هغه په پیدا کولو کې د شکیل آفریدي زموږ سره ډېر زیات مرسته ده. نو دا خو ملګرو چې کومې خبرې دي نو هغه مې ستاسو سره شریکې کړې. سینیټر مشتاق احمد صاحب او فوزیه صدیقي عوامو ته کاته دي چې آیا عوام زموږ سره ولاړ دي او که نه. بل اهم خبره دا ملګرو چې دا پاکستان کې یوه ایشو شته چې کله هم یو خبره راوچته شي نو 3-4 ورځې د هغې ډېر زیات زور وي او ډېر زیات شور وي، بیا د عوامو چې کومه جذبه ده نو هغه رو کینی. نو تاسو مهرباني وکړئ چې تر څو پورې عافیه صدیقي د رهایۍ دغه خبره نه حل شوي نو کوشش کوئ چې په سوشل میډیا باندې دغه ټرینډ وچلوئ، دغه ویډیو له ټایم ورکوئ چې د عافیه صدیقي رهایي زموږ او ستاسو له وجې ممکنه شي. سینیټر مشتاق احمد صاحب وایي چېرې 10 لاک چې کوم نوجوانان دي نو هغه ماته پکار دي چې زما سره په دې تحریک کې ودرېږي. ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ چې ټول ملګري د عافیه صدیقي خور د دې معلوماتو نه خبر شي چې څه روان دي په امریکا کې. چېرته مې الله خان آباد او خوشحاله ساته. اخر کې د زړه نه یو دعا وکړئ چې یا الله د عافیه صدیقي خور رهایي ممکنه کړي. سینیټر مشتاق احمد او فوزیه صدیقي چې کوم قدم اخیستی دی په هر قدم هغې له کامیابي ورکړي. تاسو ټول ووایئ آمین. اخر کې واس پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. د لوی الله په امان.